حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د یو قصه نقل کړې ده. وایي دی ډېر زیات تهجد ګزار او تهجد لمونځ به یې کوو، کله هم د ده نه د تهجد لمونځ ناغه نه ده شوې. یوه شپه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه د تهجد لمونځ قضا شو. په دې ورځ باندې دی ډېر سخت پریشانه و او ژړلې او د الله په حضور کې توبه یې کوله، استغفار یې کوو او د الله تعالی نه یې معافي غوښتله چې ما نه نن ډېره زیاته غلطي وشوه چې ما نه تهجد لمونځ قضا شو. او په سبا باندې چې دی کله بیا پروت و او د تهجد په وخت کې یو اجنبي او غیر معروفه سړی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خواته راغی او دی د تهجد لمانځه ته پاڅاوه. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه چې کله په ده باندې نظر ولګېدم او ورته ویل چې ته څوک یې او ته څرنګه ما د تهجد لمونځ ته پاڅوې. هغه ورته ویل چې زه ابلیس شیطان یم، نو زه تا د تهجد لمانځه ته پاڅوم. ده ورته ویل وایي د تا کار خدا ده چې خلک د تهجد د لمانځه نه منې کړي او ته څرنګه بیا ما د تهجد لمانځه ته پاڅوې. نو هغه ورته وویل چې بس نورې خبرې پرېږده، خو پاڅه او د تهجد لمونځ وکړه. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل چې آخر کار وجه خو به څه وي. ده ورته وویل چې کله تېره شپه باندې ته ویده وې، ما ته ویده کړلې او د تهجد لمونځ تا نه قضا شو، نو ته په دې ورځ باندې تا ډېر سخت وژړل او الله تعالی ته تا استغفار او توبه وکړله او الله تعالی نه تا معافي غوښتله. په دې وجه باندې الله تعالی د تا مقام درجه دومره اوچته کړله، که تا چېرته په دغه شپه باندې تهجد لمونځ کړی وای نو د تا مقام او مرتبه به دومره نه وای اوچته. نو زه ځکه دلته راغلم چې نن شپه تا زه تهجد لمونځ ته پاڅوم چې تا په دې نه زیاته مرتبه او د تا چې کوم مقام د دا اوچت نشي. نو شیطان که کله هم د یو انسان سره د خیرخواهي اراده کوي، په دې کې بیا هم د یو خاص مقصد او خاص پلان وي. بیا د تهجد لمونځ چې کومه ده په دې وخت کې الله جل جلاله دا انتظار کوي چې ما یو امتی د ما نه وغواړي او زه د ده غوښتنه قبوله کړم او ده ته زه هغه شی ورکړم. الحمدلله موږ مرکز اهل سنت والجماعت کې شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الياس گھمن حفظہ الله د په حکم سره ټول طالبان د درس نظامی وال د تخصص وال او داسې ټول د مرکز چې کوم علما دي دا ټول تهجد منځونه کوي او په تهجد نه بعد چې کله اذان وشي د لمانځه پورې دا ټول اسباق یوه ګنټه اسباق په دغه ځای کې ویل کېږي. نو الله پاک دې مونږ تاسو ته د تهجد لمونځ کولو او د شیطان د وساوسو نه د بچ کولو توفیق را نصیب کړي.